ډیره محترم او قدرمند مسلمانانو وروڼو، نن د جمعې ورځ بختوره ورځ ده محترمو، او په دې بختوره ورځ باندې یو بهترینه وظیفه د سید الاستغفار وظیفه ورته ویلی کیږي. یو خو استغفار دی، یو سید الاستغفار دی محترمو، چې دا ټولو استغفارونو یو قسم له سردار دی. نو کوم انسان چې دا د جمعې په ورځ باندې وکړي دا استغفار دا وظیفه، نو الله جل شانه له به دا انسان له به الله تعالی ډېر زیات برکات ورکړي، ډېرې زیاتې فایدې به ورکړي، او د انسان باندې به الله تعالی رحم وکړي، ځکه چې د ټولو زندګۍ د مشکلاتو د ختمېدو دپاره استغفار دی. په ژوند کې د غمونو او په ژوند کې د تبدیلۍ راوستلو دپاره استغفار دی. ځکه دا به 100% په ګارنټۍ سره کار کوي، ځکه چې دا الله تعالی په خپله فرمایي، زه نه ویمه، نبي پاک صلی الله علیه وسلم نه فرمایي، الله جل شانه په خپله قرآن کې فرمایي چې استغفار څوک وایي نو هغه له الله جل شانه د داسې غمونو، د داسې تکلیفونو نه، د پریشانو نه، د هر قسمه له تنګۍ نه د ویستلو لاره پیدا کوي. نو محترمو د استغفار دا وظیفه خپله کوي، دا په دې طریقې سره وکړئ، انشاءالله ډېر به فایدهمند وي او ډېر زیات به خوشحاله وئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېره محترم او قدرمند مسلمانانو، هغه مسافر وروڼو خویندو کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دې له اوږده زندګي د صحت او د عافیت درکړي، او الله تعالی مو د دې جمعې د ورځې د برکته او الله تعالی دې په خپل خصوصي رحمتونو کې تاسو راګیر کړي. محترمو، نن د استغفار هغه وظیفه راته ښایمه کوم چې الله تعالی ښودلې ده، او الله تعالی په هغې باندې فایدې ورکوي. لومبی خو دا فایدې تاسو واورئ. نن مسلمانانو سره دومره وخت نشته چې محترمو موږ د الله تعالی د کلام هغه فایدې واورو. الله تعالی څه فرمایي سورة النوح کې؟ ګناهونه به درله معاف کم. استغفار یو فایده دا ده چې ګناهونه به درله معاف کم. دویمه فایده دا ده محترم مسلمانانو چې بارانونه به د باندې وکم. نن باران ته سخت ضرورت دی، د ګناهونو د وجې نه الله تعالی خفه دی، نن باران نه کیږي، او څوک هم ځان ګناهګار نه ګڼي. اصل مسله دا ده چې څوک ګناهګار ځان ګڼي نه، صرف هر سړی وایي زه بزرګ یم، هر سړی وایي زه فرشته یم، هر سړی 2-3 منځونه وکړي، 5 منځونه کوي او ځان لوی لوی چت جت ګڼي. نو محترمو چت الله تعالی دی، ځان به کمزوری عاجز ګڼو. دریم نمبر دا اولاد به ورته الله تعالی نصیب کړي، چا چې اولاد نشته اولاد به الله تعالی ورکړي. څلورم نمبر دا محترمو، نن چې پسې ما تاسو سروالي بروالي ګرځو، هغه مال دی، مال به الله تعالی درکړي. پنځم دا محترم مسلمانانو، باغات په دل الله درکړي. د چا په کور کې چې یو ونه وي د میوې، نو څومره ورته خوشحالي د هغې څومره حفاظت کوي. کو د انګورو ونه وي، کو د لوچي وي، کو دغه رنګې د امرود وي، هغه هسمانه کوي، اوبه ورته اچوي ماشومانو نه، هغه ماشومانو ته خواته نه پرېږدي. نو الله تعالی څه وایي؟ باغات په دله درکړم. ها دا قرآن کې الله وایي رضانه نه یم علیه. بل دا محترمو، نهرونه به الله تعالی تاسو دپاره جاري کړي، او بل دا چې خوشحالي به دله د الله تعالی درکړي، او زندګي به دله الله تعالی داسې زندګي درکړي چې هغه زندګي به ستا د صحت والی، د عافیت والا وي. دا صحت ډېر بهترین چیز دی محترمو، په دې شکر وباسئ. او اتم نمبر دا چې طاقت او قوت په دله الله تعالی درکړي. نو دا خبره مسلمانانو دا د الله تعالی په خپله فرمایي، ها فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا ما لکم لا ورپسې هم آیاتونه دي. نو محترمو دا د دې 8 فایدې شوي الله تعالی قرآن کې ذکر کړي دي. اوس چې کوم حدیث مبارک کې د استغفار ذکر راغلی نو هغه هم واورئ. مبارکباد دی وي د هغه انسان دپاره د چا په عملنامه کې چې استغفار سی وایي. څوک چې استغفار ډېر وایي که نه، د الله تعالی په هره تنګۍ کې، هره پریشانۍ کې، هر غم مصیبت کې الله تعالی به درته لارې کولا وهي، او دی به د قیامت په ورځ هم ډېر زیات خوشحاله وي د چا په عملنامه کې چې استغفر الله سی واوي. څوک چې پابندۍ سره دا استغفار دا وظیفه وکړي محترم مسلمانانو، دنه به الله تعالی ټول غمونه لرې کړي. نن هر انسان دویم دریم په غم کې دی،
څوک د رشتې په غم کې دی، څوک د اولاد په غم کې دی، څوک د کاروبار په غم کې دی، څوک د رزق په غم کې دی، څوک د خپلو ودونو په غمونو کې د محترم مسلمانانو. نو الله تعالی دا کلمه ولې نه وایي چې الله تعالی په خپله فرمایي چې دا مصیبتونه به دله ختم کړم، دا غمونه به دله ختم کړم، دا پریشانۍ به دې ختم شي، دا تنګۍ به دنه لرې شي، لارې به راته الله تعالی پیدا کړي او داسې ځای نه به دله الله تعالی رزق درکوي چې زموږ په وهم او ګمان کې وهم نه راځي. صحیح شوه که نه؟ نو دا د ګرانټۍ والا وظیفه ده او دا د قبلېدو والا وظیفه ده. محترمو دا انشاءالله په دې طریقې باندې وکئ، کومه طریقه چې ته اوس زه ښیمه نو دا انشاءالله تاسو خامخا وکئ. محترمو دا خبره ذهن کې کېږدوئ، استغفار ګوره په ډېر زیاتو قسمونو باندې دی. صحیح شو که نه؟ یو ساده استغفار چې کوم اسان دی که نه هغه دا دی استغفر الله، استغفر الله. دا غین دی، ها استغفر الله غین دی. نو دا محترمو تاسو کم از کم د ورځې 50,000 پیرې وایي یا 6,000، دې نه به یې کم د سره نه وایي. که یو انسان وایي چې زما د تمامې پریشانۍ خود به خود ختمې شي بغیر د دوا نه، بغیر د اسبابو نه، بغیر د تجارت او زراعت نه، نو هغه د 6,000 پیرې استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. صحیح شوه؟ دا به کم از کم 6,000 پیرې وي. اوس کو بل خصوصي کم د جمعې په ورځ چې ویلی کېږي مسلمانانو هغه دا د استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه. استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه. استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا استغفار به وکړئ محترمو د جمعې د مونځ نه پسې تقریبا هغه 314 پیرې وایي، د مازدیګر مونځ نه پسې 314 پیرې، د ماښام مونځ نه پس 314 پیرې، د ماسخوتن مونځ نه پس 314 پیرې. خو دا وظیفه چې د کله وکړه بیا به الله تعالی سره یو وعده وکړي، یو لفظ به وکړي، یو اقرارنامه به ولیکي ځان دپاره چې الله نن د پسه ټول ګناهونه ما پرېښوده، یو ګناه به هم نه کوم الله، نه به د سترګو ګناه کوم، نه به د غوږونو ګناه کوم، نه به د ژبې ګناه کوم، نه به د زړه ګناه کوم چې د پردو خلکو په زړه کې هم هغه زه خیالات ساتم او په هغې سره خپل هغه لذت حاصلوم. نو ټولو ګناهونو نه به توبه وکړو، الله تعالی ته به وایو چې الله ما ټولو ګناهونو نه توبه وکړه، الله نن زما دا حاجت پوره کړي د جمعې زبرګه ورځ د الله. نو انشاءالله چې الله جل شانه ستا دا دعا قبوله کړي چې په سچا دل سره یې توبه ویستله، شرط به پکې دا وي چې ګناهونه به یو هم نه کوئ او انشاءالله دا وظیفه به یې شروع کړئ د جمعې په ورځ په دغې طریقې سره وکړئ. نو روزانه چې د 6,000 پیرو نه کم به یې نه وایي. که څوک وایي چې موږ باندې د الله تعالی خصوصي رحم وکړي 6,000 پیرو نه به یې کم نه وایي. الله تعالی مو خوشحاله آباد ساته. الله تعالی ستاسو د زړه تمام ارمانونه حاجتونه پوره کړي. موږ دعاګانې تاسو ته کوو، تاسو موږ ته کوئ. جزاک الله خیره.